جناب کنگ عمران خان صاحب یو ځل بیا د ډیل حواله سره خپل چې کوم موقف ته نو هغه مخې ته راوړو. د اختر نه بعد د جناب عمران خان صاحب د غټ تحریک شروع کولو اعلان دی. د پی ټی آی چې څومره هم ورکران دي د هغې دپاره د خوشحالۍ خبر هم دی. راځم ملګرو د نن ورځې چې کوم اهم ترین او زبردست اپډیټ ته ستاسو سره شریک کوم. مهرباني وکړئ چې ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ چې ټول ملګري د ملک د حالاتو نه خبر شي. ولنۍ خو تاسو سره داسې د خندا غوندې خبر شریک کوم او تاسو به خپله هم وایئ چې بالکل نوید به دا د خندا خبرو کمنټس کې به را سره شریک کوئ. خبر چې کوم دی ملګرو سیټ کې تاسو ته د مرزا اخکاري داسې ډېر نام نهاد مولیان چې هغوی د دې سیاست د وجې د مولیانو هغه چې کومه جامه ده نو هغه په شرمونو باندې وشرموله او د دې وزه تاسو ته وضاحت کوم. تاسو به اوس په خپله وایئ چې نوید به بالکل داسې قسم چې کوم مولیان دي نو هغوی د مولیانو حضراتو هغه جامه په شرمونو باندې وشرموله. دا بیان ورکړی دی چې مریم نواز او نواز شریف هغوی کې دغه یو خوبي ده چې خپل تقریر چې کم لفظونه دي نو هغه ډېر په ښکلې طریقه او ډېر په بهادرۍ باندې هغه لفظونه وایي. نو اول خو مرزا صاحب ته موږ وایو چې دغه کم لفظونه هغوی ته په کاغذ باندې لیکلی شوي نو دغه لفظونه د چا د طرفه وي نو خامخا به په بهادرۍ باندې وایي. ځکه که لږ هم پکې څنګه چې صدر صاحب پکې اخوا دېخوا کړي نو حالات یې بیا څنګه وو چې په ټول سوشل میډیا باندې په ټرینډ کې روان وو نو په بهادرۍ خو ځکه وایي. خو زه دا ځکه وایم ملګرو چېرې د ځینو مولیانو د دې مولیاتوب نوم په شرمونو باندې وشرمو نو که تاسو وګورئ عمران خان صاحب د برکته په ټوله دنیا کې هغه ورځ مانځلی کېږي چې هغه یو مقدمه راوچته کړه الحمدلله ویې ګټله هم. هغه مقدمه څه وه چې د حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم په شان کې څوک ګستاخي کوي نو زموږ مسلمانانو وړونو ته پې تکلیف رسي. هغه یې راغونډه وکړه ټول اسلامي ملکونه راجمع کړل او هغه تقریر تاسو ته پته ده چې داسې تقریر دوی نشي کولی ځکه چې دوی ته به پرچیک دی مخې ته او چې د پرچی ته کله پرچی ته ګوري کله مایک ته توجه ورکوي نو بیا د سړي توجه ګډوډېږي. عمران خان صاحب بغیر د پرچې نه داسې تقریر وکړو چې په ټوله دنیا یې الحمدلله چرچه هم شروع شوه او هغه قرارداد یې هم منظور کړو. نو ته د عمران خان صاحب هغه لفظونو ته ټیک نه وې او مریم نواز دې لفظونو ته ټیک وې نو دا ستا کمی دی. الله پاک دې ستا نه هم وباسي او څومره چې سیاسي مولیان دي الله دې د هغوی نه هم وباسي. بل طرف ته ملګرو د خوشحالۍ چې کوم خبر دی هغه سره شریک کوم. د خوشحالۍ اولنی چې کوم غټ خبر دی ملګرو نو الحمدلله سالار خان کاکړ د هغه سره د اتیاو چې کوم د پی ټی آی ورکران دي نو د هغوی الحمدلله ضمانت منظور شو. بل الحمدلله د اټک د جیل 154 چې کوم ورکران دي نو د هغوی مروبکاري الحمدلله جاری شوه د ضمانت. بل چې کوم غټ خبر دی ملګرو د پی کې 61 چې څومره هم ورکران دي چې کوم په اټک جیل کې نو هغوی هم الحمدلله رها شو. نو ټول د پی ټی آی ورکرانو ته ډېر زیات مبارک شي. خو بل طرف ته ملګرو جناب عمران خان صاحب چې په خپل موقف باندې قایم ولاړ دی. عمران خان صاحب چې نن کوم بیان جاری کړی دی نو هغه دا خبره کړې ده چې یاره دا کوم عدالتونه دي د دې نه ماته ریلیف نه میلاویږي ځکه چې دا عدالتونه آزاد نه دي. خو موږ به خپل چې کوم جنګ دی نو په هر لحاظ باندې او په هر محاذ باندې به دغه خپل جنګ لړاوهو او زه به د اخر پورې د دوی خلاف جنګېږم. عمران خان صاحب ولې دا وایي چې یاره ماته د یو عدالت نه هم ریلیف نه میلاویږي په دې هم ځان پوه کوي. په انټرنیشنل لیول باندې زه تاسو له خبر در کوم نو تاسو ته پته ولګي چې عمران خان صاحب ته ولې عدالتونو نه ریلیف نه میلاویږي. دا ویل کېږي ملګرو چې د امریکې د طرفه یو کاغذ جاری شوی دی یو لیست جاری شوی دی چې په هغې کې چې کوم د سعودي عرب شو دوبۍ شوه کوم اسلامي ملکونه دي نو هغوی مدعو کړي دي د څه دپاره هغوی له دعوت ورکړی دی چې دوی د اسرائیل تسلیم کړي. نو چې هغوی اسرائیل تسلیم کړي نو نور تاسو خو پوهېږئ هوښیار خلک یې نو دوی نه غواړي چې عمران خان صاحب راوځي ځکه چې هغه خو په دغه الحمدلله د اسلام دپاره خپل جدوجهد جاري ساتي. نو دوی له هغه کس بهر نه دی پکار چې په دې الفاظو کې خلل واچوي چې یاره بس اسرائیل نور تاسو خو پوهېږئ هوښیار خلک یې. بل طرف ته ملګرو عمران خان صاحب دا ویلي دي چې یاره د اختر نه بعد به په هر طرف باندې سوي ملګرو احتجاج به وي. ملګیر چې کوم احتجاج دی نو د هغې حکم عمران خان صاحب جاری کړی دی. څه وایي ملګرو چې تاسو تیار یې او که نه. بل چې کوم غټ خبر جاری کړی دی هغه خلک
چې اوس هم په عمران خان صاحب باندې تنقید کې چې دا نه پوهیږي او دته د خبر پته نشته دی. عمران خان صاحب د هغه خلکو د پاره خبر جاری کړی سیټ کې تاسو تخکاری چې یاره ماته پته ده چې زما خواله څوک راځي او د چا په حکم باندې راځي. ځکه چې عمران خان صاحب چې کوم خلک د عمران خان صاحب ته نږدې دي نو هغوی ته د ملاقات اجازت نه ورکړی کېږي، خو هغه خلک عمران خان صاحب خواله لیږلی کېږي کوم چې د تاسو ډېر زیات ښه پېژنئ نو د هغوی د طرفه هغوی ته اجازت وي نو هغه میلاویږي. نو عمران خان صاحب وایي چې ما ته هر څه پته ده چې څوک زما خواله راځي او د چا په حکم باندې راځي، او دا یې وایي چې ما ته دا هم پته ده چې یاره کوم خلک د دوی د مرضۍ نه علاوه وي نو هغه زما خواله نشي راتلی، خو دا خلک اخر زما خواله راځي ولې لکه د دوی څه مقصد دی چې زما خواله راځي. زه خو په خپل موقف باندې ولاړ یم، د خپل موقف نه خو نه خوځم، نو بیا دا خلک زما خواله راځي ولې. که تاسو وګورئ ملګرو عمران خان صاحب ته اخبار شو د دوی د طرفه چې کوم اهم اخبار وي کنه چې په هغې کې د دوی خبرونه اوس نیوز چینل شو هغه ورته دغه وي. نو که عمران خان صاحب چېرې په دوی کې پاتې شوی نه وی که نه عمران خان صاحب چې دا کوم وزیر اعظمي وکړه که نه نو هغه د دوی د رګونو نه خبر دی چې کوم میټینګ کېږي څه ویلی کېږي نو هغه په ایډوانس کې خبر وي. نو عمران خان صاحب ځکه دی خبرې عمران خان صاحب به ویلی چې هلته کې ما ته کوم چینل چالو وي ما ته کوم اخبار میلاویږي نو په هغې کې خو تش سپرلی دی، په هغې کې خو هېڅ هم داسې غلط خبر نشته د دوی د طرف نه. خو عمران خان صاحب وایي چې زه په جیل کې هم خبر یم چې بهر څه کېږي. نو هغه خلکو له پکې هم پیغام ورکړی دی که ته د بل چا په حکم زما خواله راځي او ته په دې غلط فهمۍ کې چې عمران خان صاحب نه دی خبر نو ګوره زه د هر څه نه خبر یم. دغه ملګرو د نن ورځې چې کوم اهم ترین او زبردست اپډیټ ټیم مې در سره شریک کړه. ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ، کمنټس کې موږ خپله رایه لازمي شریک کړو. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله سات اخره کې او پاکستان زنده باد. کنګ عمران خان پاینده باد.